د برید خان ملزمان چې دی هغه معلوم دي. د ډي اس پی امجد دا خبر چې دی دا سرم چالو کوم خو کم کسان چې په ټیک ټاک باندې د بدمعشي ویډیوګانې اپلوډ کوي یا د چیلنجونو ویډیوګانې اپلوډ کوي نو هغه کسان له پکار دي چې په کم وخت کې دی لګېدلی دغه ویډیوګانو ګوري چې انسان څومره عاجزه شی دی. کله چې دی ولګېدو د دغه اوازونه د دغه فریاد چې دی دا تاسو واورئ نو ستاسو په سترګو کې چې دی اوښکې به راشي. د به هم د بدمعشۍ ټایپ والا ویډیوګان چې دي دا به اپلوډ کول. دی زموږ د کور نه یو سل قدمه خوا چې دی پاتې کېدو ویشتی شوی چې دی هم یو سل قدمه خوا لکه خپل کور مخې ته چې دی په دغه ځګي کې لګېدلی کوم ځای کې چې پاتې کېدو نو هغه ځګي کې دی لګېدلی هم و. د ده سره زه یو پیره میلاو شوی یم خو ډېر اخلاقي کس و. موږ به ورته دا دوا کوو چې الله دې وبخي خو دا راته پته نه وه چې دا ټیک ټاکر دی. لکه ځینې کسان وایي دغه ځای کې هلک ولګوي چې ما تپوس وکړو وایي ټیک ټاکر دی برید خان یې نوم دی. کله چې ما سرچ کړو نو ما ته پته ولګوي چې دا ټیک ټاکر دی او په ټیک ټاک باندې مشهور مو خو ماله چې دی مخې له نه دی راغلی ځکه موږ معلوماتي ویډیوګان ورکوو نو زیاتر موږ ته معلوماتي ویډیوګان چې دي دا مخامخ راځي. خو ده چې دی هلته کې د بدمعشۍ ټایپ والا ویډیوګان به هم کولې خو نور یو عاجزه انسان و. اوس په ورته دوا کوم مړ دی چې الله یې وبخي او هغه جان چې دی هغه یې ښایسته شي. خو کم کسان چې اوس هم دا قسمه ویډیوګانې اپلوډ کوي نو هغو له پکار دي چې د هغه ویډیو چې دا وګوري. خو د ډي اس پي صاحب چې دا ویډیو چې دا تاسو خالي وګورئ دی به دې کوي چې د ملزمان چې دی هغه معلوم دي او نور په کوم ولې چې دا واقعي چې دي دا دغه د وجې نه راغلي دي د دې موبایل د وجې نه چې دی راغلي دي کم کسان چې یو بل له چیلنجونه ورکوي. برید خان ټیک ټاکر نو واقعي چې هغه د چا سره سره تعلق ساتي او د هلته کې دښمنیانې هم یې شامل کړه. دویم دا چې دا ټیک ټاکر او دوی چې دي نو یو بل ته به دا چیلنجونه ورکول هم هغه هم د دې موبایل په ذریعه باندې د دې موبایل نه هغه مسلې جوړې شوي دي نو هغه کې ملزمان چې دي نو هغه معلوم دي انشاءالله تعالی به یې باندې تفتیش روان دی او ډېر ژر چې دی نو هغې کې به هغه ګرفتار کړی شي.